اوس زه تاسو ته د تهجد فائدې بیانوم چې دې کې دا فائدې دا په ملاويږي قسم په خدای ټول به تهجد کوي او که څنګه د الله حکم دې تهجد کوي بس د الله نور هم ډېر حکمونه دي بس صحیح ده مونږ څه ویلي داسې نه ده انسان ډېر زیات خودغرض او ډېر مفاد پرست دی دته چې دنیا څخه فائدہ نه ملاويږي په خبره کې کنه خبره ته توجه نه دا مسله خان الله جل شانو فرمایي د اسمانونو او زمکه دا یو بل سره یو ځای او د موږ یو بل نه جدا کړ ډېر زمانه مخکې د کائنات چې الله جل شانو دا جوړو دا زمکه اسمانونه دا تمام څه چې تاسو تخکاری ټول دنیا دا سیز نه بیا الله جل شانو د یو پوینټ نه په خپل حکم باندې دا سيزونه جدا صحیح ساغه برچ وته کړه او صحیح سیلان وکړه لاندې سي د موږ زمکه وي برته سوایو اسمانونه وي دا شډله خبره او چې په دې آیت مبارکه تاسو نما وکړه په تورات کې دا خبره ده پس کې په تورات چې الله جل شانو د ازمکه اسمانونه څنګه پیدا کړي وی چې الله جل شانو یوم الغلره پیدا کړي یو سیز یو میټر یو ماده پیدا کړه تورات کې یو څه یو هیره راغلی ده یوم الغلر راغلی ده چې دا الله جل شانو پیدا کړ الله جل شانو دې ته بیا خپل نور متوجه او چې نور الله جل شانو کله دې ته متوجه کړي دا د ډیر زیات شدت توجه نه د یری د وجنه دا ولي شو او بشوا سشوا او دا هغه ملغلری صحیح سا هغه کته لاړه صبر او منس کې هوا را لاندې سي تم غزمکه وایو برته سوایو اسمانونه وایو اوس دا ملغلر دا معنی چرته معنی چې لکه دا ملغلر ډیر زیات وړي دا غټ اسمانونه اوس مکه دا څنګه جوړ دا یو جدا مسله ابن عباس سے عجیب روایتونه په دې کې او باقي کې عجیب روایت چې د انسانان الله څنګه جوړ کړی دي دا روحونه الله څنګه جوړ کړی دي دا پیریان الله څنګه جوړ کړی دي دا فرشتي الله څنګه جوړ کړی دي دا کائنات څنګه عجیب روایت او په دې کې خودمره عجیب خبره بعض آیتونو سورۃ الصف یا سورۃ الطلاق یو ذکر روان دي چې الله جل شانه وي چې الله جل شانه هغه ذات خلق سبع سماوات سو اسمانونه پیدا کړی او اسمانونه پیدا کړی او من الارض مثلهن او د باغي عمره څخه پیدا کړی زمکه پیدا کړی يتنزل الامر بينهن په دې ټول کې د الله جل شانه څخه چلیږي حکمونه چلیږي په دې کې بیا خبره کوم صرف مختصر یو خبره ابن عباس ابن دې آیت مبارکه بارک چا تاسو کوی دې تفسیر راتو کا هغه ته کې دې تفسیر مې ته تاسو ټول به کافر شئ سم شئ کافر بشئ ولې دا حدیث دونه خطرناک حدیث چې هغه اوریدل علامه ابن کثیر دمشقی رحمت الله علیه خپل تفسیر کې دی باندې تذکرہ او په دې باندې رستنو علماء بیا مستقل څه کړي کار کړي ابن عباس رضی الله تعالی عنہما داغه تذکرہ بیا وکړه صحابه کرام ته خیر دی چې مونږ ته وایي